رب کائنات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صفات ذکر فرمائی چې پاغي کې یو صفت رسول دی چې دا د الله پیغام رسون کې دی او بل صفت نبی دی چې دته وحی کې دی شي او بل صفت امی دی چې د ټول دنیا د علوم و سمندر د علم و عرفان سمندرونه د په زبان مبارکه باندې جاری کیږي د قلب اطهر نه زړه مبارک نه روزي خدا غي باوجود امی دی د مور چې پیدا د چا نه علم نه زده کړي براه راست رب کائنات ورته خي او بل صفت دا چې امر بالمعروف کوي همیشه په هر ځای کې د نیکی حکم کوي او بل صفت دا چې د ګناه نه منع کول کوي چې کم ځای کې هم د الله نافرمانی او معصیت او د ګناه کار وویني نو الته کې منع کول کوي. نن چې کوم آیت مبارکه حصہ مونږ ولوستل په دې کې الله تبارک وتعالى سنور صفات ذکر کوي هغه دا ويحل لهم الطيبات او حلالوي دوی د پاره پاکیزه سيزونه ويحرم او حراموي عليهم الخبائث په دوی باندې ناپاک سيزونه ويضع عنهم اسرهم او کوزوي د دوی نه د دوی پیټي والاغلال التي او قيدنا كم كانت عليهم پدوی باندې او پدوی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصیات په صفات کې او صفت دادي ويحل لهم الطيبات حلالوي پاک سيزونه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم سيزونه چې حلال ګرځول دي دی امت د پاره اغه کې د انسان دنیاوی اعتبار سره هم او اخروی اعتبار سره هم فائدہ ګټه او کامیابی د هغه سره تړل شوی وي او هغه پاکیزه سيزونه چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته حلال په تور باندې خودل دي اغه کې د انسان د پاره پاکیزګی ده او طهارت ده داغه په استعمال کې داغه په خوراک کې د انسان د پاره روحاني او جسمانی خیر ده او شفا ده او هر هغه چیز چې کوم د انسان د دنیاوی او اخروی ژوند لپاره فائدہ مند وي هغه د الله په محبوب پیغمبر چې دغه حلال ګرځولې او کم چیز د انسان د دنیا او د آخرت لپاره د هلاکت ذریعہ ګرځي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرام ګرځولې دا صرف زبان مبارکہ جب مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ارشاد فرمای حقیقت کې هغه کلام د الله رب العالمین وی ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله رب کائنات فرمای زما دا محبوب پیغمبر د خپل ځان نه خبره نه کوي ان هو الا وحي يوحى مگر دا چې هغه وحي ودته وحي وکړي شي هغه د په جواب باندې جاری کیږي هغه خپل جواب باندې بیانې نو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سسته حلال او فرمایل حلال ورته وي هغه تر قیامت پورې هغه حلال دي او کوم سسته چې حرام وي هغه سس بیا تر قیامت پورې هغه حرام دي ويحل لهم الطيبات پاکیزه سيزونه د لپاره حلالي لہذا کم سيزونه هغه د انسان خوراک دي اسکاک دي قول فعل عمل کم سيز چې حلال ارشاد فرمایلی هغه حلال او کم سيز چې دی هغه حرام ورته وی هغه حرام دي ويحرم عليهم الخبائث او حرام کوي په دوی باندې ناپاک سيزونه هر هغه شی چې داغه په خوراک سره د انسان روحانیت تباہ کیږي داغه په خوراک سره د انسان آخرت خرابيږي داغه په خوراک سره د انسان
عقل چې دی هغه ضایع کیږي او هغې کې فساد راځي نو هغه حراموي. نو د حلت او د حرمت اختیار چې دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې الله رب کائنات دی امت ته ښودلی دی. نو دلته حکم راغی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی پاکیزه څیزونه حلالوي او ناپاک څیزونه حراموي. نو دا په کوم ځای کې حلالوي او په کوم ځای کې حراموي؟ دې دپاره د قرآن کریم د پوهې دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو تشریح به کتلی شي. او بیا دا د دین اسلام معجزه ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزاتو نه دی چې قرآن کریم منعا محفوظ دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه منعا محفوظ دی، او په هر دور کې ہزاروں لاکھوں تعداد کی خلقو د قرآن کریم تفسیر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه سینه در سینه منتقل کړي دي او دی امت ته رسولي دي او اوسم محفوظ دي. د دین اسلام معجزه ده. ځکه د دې وجه دا ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د الله رب العالمین وعده ده. کم خلق چې دا وي د مسلمانانو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي، نفرتونه پیدا کوي، شیطانت کوي، الذي يوسوس في صدور الناس، وسوسه اچي چې یاره دې احادیثو کې دا مسله ده، هغه احادیثو کې دا مسله ده، فلانکی حدیث چې دی زه نه منم او فلانکی دا مختلف گمراه خلق ورځ ته ورځ پیدا کیږي. حالانکه دین اسلام زنده و جاوید معجزه ده او په هر دور کې هزارو لاکھو خلق چې دی هغه د قرآن کریم تفسیر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث په خپلو سینو کې ساتي او مخ کې منتقل کوي. نو لہذا کچری د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث باندې یو مسلمان نظر اونساتی، پاغي باندې یقین اونساتی، نو بیا د دې آیتونو مبارکو سمجھ بسنګ راځي، په قرآن کریم بسنګ پوي تر څو پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث هغه منلې نه وي، هغه په هغه باندې نظر ساتلی نه. دلته خو الله تبارک وتعالی او فرمایل چې د نبی علیہ السلام کار دی چې حلال سیز پاکیزه سیزونه چې د خلکو لپاره حلالي او ناپاک سیزونه چې د خلکو لپاره حرامي. نو چې کله یو مسلمان په دې باندې ایمان را نوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان کل مسکر حرام، هر نشه اور شی حرام دی. نو چې کله یو مسلمان نشه اور شی استعمالي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې فرمان خیال نه ساتي او هر هغه پاکیزه سیز پریدي او حرام شي ته لاس اچي، بیا همیشه د پاره ذلت او رسوایی سره مخ شي او دغه شان چې د شرمندګۍ سره مخ شي. زموږ معاشره څومره لویه طبقه هغه په دغه نشو تماشو کې او په ګناهونو کې د نشي په حواله سره هغه مبتلا دي او ورځ ته ورځ د تعداد زیاتی. د دې بنیادی سبب څه شي دی؟ هغه د خپل محبوب پیغمبر د احادیثونه اعراض کول دي، د هغې نه مخ ګرځول دي. د الله محبوب پیغمبر چې کوم څیز ته حلال ویلی دغه حلال دی، پاک شی دی، او د الله محبوب پیغمبر چې کوم څیز ته حرام ویلی دی، که زموږ هغه ذهن مني او که نه مني هغه بس حرام دی، هغې کې به تجاوز نه کوي. نو چې هغې کې څوک تجاوز کوي نو دا فسق او فجور دی، حد نه تجاوز کول دی. او بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت دا دی ویضع عنهم اسرهم، او کماوي د دوی نه د دوی پیټي بوج کموي. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو اسانتیا پیدا کړئ، خلکو ته مشکلات مو پیدا کوئ او خلکو له زیری ورکوئ، نفرتونه مه خوروئ. بشروا ولا تنفروا. ځینې خلکو کار 24 غنټې چې دی هغه نفرتونه، عداوتونه، دښمنۍ دا خورولي، حالانکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار چې دی ویضع عنهم اسرهم، بوج کموي خلکو نه. چې کم بوج وي د خپل کم علمۍ د وجه نه، د خپل جهالت د وجه نه په خپل ځان باندې بوج راوستی وي او بیجا چې دی په خپل ځان باندې تکلیفونه راوستی وي، هغه بوج ختموي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مشن کې دا هم شامل دی، ټول خلکو ته اعلان کوي یسروا ولا تعسروا، خلکو ته اسانتیا پیدا کوئ، مشکلات مو پیدا کوئ. بشروا ولا تنفروا، خلکو له زیری ورکوئ، د الله تبارک وتعالی رحمت ورته وښیئ، نفرت مه خوروئ، خلک بیجا مه یروئ چې خلکو په زړونو کې د الله تبارک وتعالی د ذات په حوالې سره مایوسی پیدا شي. ځکه مایوسی انسان کفر طرف ته بوزي. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون.
مایوسی چې د انسان کفر طرف ته بوزي. نو د الله تبارک وتعالى د محبوب پیغمبر په صفاتو کې یو دا صفت دی چې هغه خلکو ته اسانتیا پیدا کوي، په هر کار کې مشکلات نه پیدا کوي، او په هر ځای کې محبت او بشارت خوري، نفرت نه خوري. بشروا ولا تنفروا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صفات مبارک صفات په دې آیت کریمه کې ذکر کیږي، په هغه کې 2 صفات په دې حصہ کې ذکر شو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.